صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مجمعین راغون شو او مشوره وکړه چې دا عمر رضی الله تعالی عنہ زمون بادشاہ دی او د په دې کپلو کې اول یا شپارس پیوندونه لګېدلي دي او دا د عیسایانو د یهودیانو مجوسیانو د باچاهانو سره دا ملاویږي نو داسې به وکړو چې دته به مشوره ورکړو چې دې کله د باچاهانو سره ملاویږي ښایسته جوړه اچوه صحابو مشوره وکړه خو چا دا جرأت نشو کولی چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته یې ویلي ولې دا ډېر غوسه ناک بیا لاره د ده لور وه حفصه رضی الله تعالی عنها چې د نبي علیه السلام بیبي مبارکه ده هغې له لاړه صحابه ورته عرض یې وکړه چې د خپل پلار ته دې ووایه چې دغسې کار وکړه چې باچاهانو د کافرو سره ملاویږي یو جوړه دې ښایسته ځان ته وګڼي قیمتي چې په هغې کې صرف د هغې سره ملاقات کوي هغې ورته وفرمایل چې زما بابا جان ته داسې خبره کول دا ډېره جرأت غواړي او دا زه نشم کولی وی چا له لاړ شو وی زمونږ مور عایشې رضی الله تعالی عنها ته لاړ شئ چې هغې له راله صحابه په پرده کې ورته عرض کوي مورې وی دغسې فریاد مو راوړی وی دا خو ښه خبره ده عمر رضی الله تعالی عنه پسې کس ولېږه چې زمونږ مور عایشه رضی الله تعالی عنها دې غواړي عمر رضی الله تعالی عنه په منډه منډه راغی ولې مور یې وکنه که څومره جرأتمند سړی و خو د مور په مخ کې سړی ښکته عمر رضی الله تعالی عنه راغله او ورته کېناست په پرده کې او ورته عرض کوي مورې تاسو څه ویل عمر رضی الله تعالی عنه ما دا یو عرض کو چې تاسو کله د عیسایانو باچاهانو سره ملاقات کوئ د هغې دپاره یو قیمتي کپړه وګنډه نو کله چې هغې ته ځې او ملاقات در سره کوي دا قیمتي کپړه به ته اچئ بیا یې خیر د لرې کوه عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وی مورې وی نبي علیه الصلاة وسلام زمون پیغمبر ستا خاون مبارک مورې هغه سره تا زندگی تیره کړې ده ستاسو په کور کې به درې درې ورځې اور بل نشو مورې د نبي علیه السلام زندگی څنګه وه ای مورې که زه ښه لباس واچوم او سبا زه قیامت ته لاړم او نبي علیه السلام ما ته وفرمایل چې ما زندگی داسې تیره کړې وه او دا تا څنګه تیره کړه قیمتي لباس دې اچولی و زما په کپړو کې پیوندونه و ستا کپړې قیمتي وې زه به څه جواب ورکړم او عمر رضی الله تعالی عنه په ژړا شو عایشه رضی الله تعالی عنه هم په ژړا شوه لور مبارک حفصه رضی الله تعالی عنه چې ورسره راغلې وه هغه هم په ژړا شوه بله یو خبره یې ونه کړه او دا څومره چې دی ناست دا ټول یې په ژړا کې تېر